أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. مخکې آیتونو کې تذکرہ د دې و چې کافران لګیاو دا وی چې مونږ کله مړه شو خاورې شو اډوکي شو زمونږ پلران نو مونږ به بیا دوباره راپورته کولی کېږو هغې له په دې وینا باندې زجر او راټنه وه دی وی دا وعده زمونږ سره هم شوې ده زمونږ د پلرانو سره هم شوې ده تر اوسه پورې ونه شوه نو دا خو قصې دي هسې الله د هغې جواب کو ورته وایه وګرځئ په ځمکې نو وګورئ څنګه شو انجام د مجرمانو دارنګې تسلي وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا خلک به لګیایي خبرې به کوي خو په دې باندې ځان تنګومو دا خبرې خپل زړه ته ما چوه دارنګې دا خلک لګیا دي څه چل ول کوي په هغې باندې هم خفه کېږم بیا د دې خلکو بل اعتراض و هغې له په هغې باندې زورنه وه چې یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین کله به دا جواب یې وشو چې دا ډېر نږدې را روان دی قانون دا دی چې کم یو شی چې را رواني نو هغه رارسي راځي زمونږ دنیا کې مونږ ګورم دغه خلک وایي میاشت ده را روانه ده کله روجا کله اختر را روان دی راشي لاړ شي قیامت هم را روان دی نو یو وخت دی چې را بشي عسى یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون دارنګې تذکره د دې وه مخکې تذکره شوې وه الله عالم الغیب دی الله په هر څه باندې پوهېږي څه شی پټېدونکی نشتی په اسمانونو کې په ځمکه کې دا ټول هر څه د الله په علم کې دي په لوح محفوظ کې دي د دې خلکو په زړونو کې دي په سینو کې دي په خولو کې دي په ظاهر کې دي دا ټول هر څه الله ته معلوم دي اوس دې ځای صداقت د قرآن کریم ذکر کوي قرآن کریم حق کتاب دی رښتونی کتاب دی قرآن کریم بعضې خبرې چې کوم ذکر کوي د هغې تذکره به وي وانه لهدن دا قرآن کریم ہدایت تے رحمت تے مومنانو دا پارا دارنگے قرآن کریم مخکی وی یقص علی بنی اسرائیل بنی اسرائیلو چی پا کم سکے اختلاف کاؤ دا غی حل دا غی فیصلہ قرآن کریم بیان کرلا دے خلکو چی پا کی کم اختلاف کاؤ اغا اختلاف قرآن کریم بیان کرلے وس خلق خبره نه مني قرآن کریم فیصله وکړه بیا هم نه مني نو یو وخت را روان دی چې هغې کې فیصله به کېږي نو هغه به عملي وس خو فیصله ده ظاهري فیصله ده د بیان فیصله ده صرف ظاهري یو حکم دی لیکن یو وخت را روان دی چې هغې کې فیصله به عملي کېږي فیصله وشوه عذاب مومنان دی جنت ته ځئ کافر دی جهنم ته ځئ چا چې څومره جرمونه کړي د هغې سزا به میلاویږي دغې ته فیصله عملي وي ان ربک یقضي بینهم بحکمه وهو العزیز الحکیم بیا تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر دا راځي چې ما خو دومره بیانونه وکړو
بیام دا خلق نه مني، ما دومره بیانونه وکړو دا خلق بیام نه اوري، عمل نه کوي، حق ته نه راځي. نو د هغې تسلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکوي، وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. دا تا ته چې کم مخامخ دي ته چې خبره کوې نو دا خو پشان د مړو دي، لکه څنګه چې مړی خبرې ناوري نو دی هم حق ناوري. دارنګې کاڼه دي پشان د کڼو دي، لکه څنګه چې کون ناوري نو دغسې دی حق ناوري. او دا لا پکې بله خبره هم ده چې کله سړی شا کی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بیان وکاو دی به بل طرف ته کتل، دی به ورته شا کړه. کله چې یو سړی مخامخ دی بیا هم خبره سړی اوري نه، نو د جبې د خولې د شونډو د حرکت نه سړی بعضې خبرې معلوموي. نو دی چې شا کړله نو څه به ورته وکړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تسلی ورکوي. دارنګې ړوند دی، ړوند ته ته لار ښودی شي، چې ړوند ته وایې هغسته به لاړ شي نو هلته کې پلانکی شی راشي، نو هلته کې به پلانکي طرف ته ورکټ شي، هلته اخوا ته چې وګورې نو پلانکی نښه به لګېدلي، هلته به پلانکی ځئ. نو دا خو ته نشي ښودی، ړوند ته نشي ښودی. دا خلک په شان د ړندو دي. نو ړوند سړی چې اینی نه، نو دیم چې ځان یو سړی ړوند کي، نو هغه بیا کله اینی او کله هغه ځای ته مقصد ته رسېدی شي. آخر کې خبره د دابة الارض به کوي، آیه تذکره به راځي. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل، یقینا دا قرآن کریم بیانوي په بني اسرائیل باندې، اکثر الذی هم فیه یختلفون، اکثر دا هغې چې د خلکو پکې اختلاف کوو. د خلکو بني اسرائیلو چې کوم اختلافونه کول، نو قرآن کریم اکثر هغه دې ته بیانوي چې د دې دا اختلاف ختم شي. لیکن یو سړی چې اختلاف نه ختموي، یو هغه نه ختمیږي. نو بعضې خلکو پسې سړی لاړ شي په جرګه باندې، زمونږ دا جرګه ده، دا جرګه ومنه. هغه وایي هر څه چې کېږي خو زما خبره په خپل ځای. څه کسانو په جرګه باندې تللي 5 کسانو، نو هغه جرګې وکړه په یو سړي باندې، وایي ستا دا پرناله چې دلته یې کومه دا ناوګۍ ده، دا ناوګۍ دې ځای نه اخوا ته کا بدله کا، د خلکو ته موږ ته تکلیف دی. هغه سړي وی ٹھیک دا پنجو دے جرگا منجور ہے، د استازو د 5 کسانو دا جرگا منظور دا، لیکن پرنالا اپنی جگہ پہ رہے گا. پرنالا پخپل زیبان دی، جرگا منظور دا خوا نو منظور بدا غزینو. اگر منظور خو بدیت تا وی چے تا پایکار بانی عملو کے، عمل پہ نکے او وی منظور دا. اللہ رب العزت فیصلہ اکڑا اختلاف ختمولو، دیو سے اختلاف نہ ختمی بیا لگیا دی. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل، یقینا دا قرآن کریم بیانی پا بنی اسرائیل بانی اکثر دا آغی چی دے خلقو پا کی اختلاف کاؤ. وَإِنَّهُ لَهُدًا، یقینا دا قرآن کریم خامخا ہدایت تے و رحمت تے للمومنین، دا پارا دا مومنانو. قرآن کریم ہدایت تے، دا رحمت تے مومنانو دا پارا سوچ پہ ایمان راوڑی پا دیمانی عمل کئی، داغی دا پارا رحمت تے. دا یہ ټولو مسائل و حل اگر اللہ کتاب دے، دا اللہ حکم، دا پیغمبر طریقہ دا. پریشانی بختمی یہ پدے باندے ټول پریشان دی، ملک کے گورے پریشانی دا، دا پریشانی بختمی یہ پسو، دا بختمی کے پدے تم دیندار شا، اللہ حکم تا، دا پیغمبر طریقے تا غاڑا کے دا، بل دیمو کی بل دیمو کی بل دیمو کی، چه ټول دا غاړه کې خدا هر سبب په آرام شي، هر سبب ځای باندې شي. لیکن چې وس ګورې نو خبر خپل شان ده. دا الله حکم ته پیغمبر طریقې ته غاړه خو څوک نه ږدي. 'إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یقینا دا قرآن کریم بیانوي په بني اسرائیلو باندې، اکثر الذی هم فیه یختلفون، اکثر دا هغې چې د خلکو پکې اختلاف کوو.
چې غاړه نه دی پردی حق خوري، نو چې پردی حق خوري جو هلته کې هغه بل سړی وږی کېږي که نه، چې ده د پردیو خوړه نو هغه به څه خوري، یا به دغسې وږی پاتې شي که نه. نو دا مصیبت د دغه ځای نه جوړېږي چې د الله حکم باندې عمل نشتی، د پیغمبر په طریقه باندې عمل نشتی، نو خبره ورانه روانه ده. اکثر خلک یو دغسې په پریشانو کې دي. نو الله وایي وانه لهدن، یقینا دا قرآن کریم خامخا هدایت ته، ورحمت او رحمت ته د چا د پاره دی، للمؤمنین پاره د مؤمنانو. کم چې مؤمنان دي الله حکم ته غاړه خودي دا، د پیغمبر طریقې ته غاړه خودي دا، نه بالکل هغه پریشان نه دي. او چې څوک غاړه نګدي پریشانی پاغي باندې دا. ان ربک یقضی بینهم بحکمه، یقینا ستا رب فیصله کوي د خلکو په منځ کې په خپل حکم، فیصله عملی فیصله به کېږي کله قیامت په ورځ. نن خو ته داسې وکړه دی نه کوي، دا خبره داسې شوه وسخه خبره خلاصه ده. ملایکو ته به حکم وشي دغسې په دې باندې عمل وکړي، عملی بشي. رستو راضی به دغه چې کم کافر دي، کم چې جهنمیان دي، حکم بوشي نو اگر دا جهنم ته وګرځوي. وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، د تندي د ویښتونه د سونډینه او د خپونه به راونیسي، یو ټالۍ بوله ورکي او دننه جهنم منځ به پې وولي. فیصله عملی دغسي. ان ربک یقضی بینهم بحکمه، یقینا ستا رب فیصله بکوي د دې په منځ کې په خپل حکم. وهو العزیز الحکیم، الله د غالب علم والا. یو سړی ما داسې نه دی کړي، الله علم والا دی. بل پکې سینه راوباسي ما مټ اوچتوي وایي زما خراب کې فیصله به څوک کوي. او بعضې پکې یو ګڼ شي منګه خو ډېر شي خلک یو، الله وایي یی که نه، ما وایم خو د ډېروالي څه نقصان نشتی، نقصان ما ته نشي راکولی، الله غالب دی. وهو العزیز العلیم، الله دی غالب علم والا دی. فتوکل الله، نو ته ځان سپاره په الله باندې. انک علی الحق المبین، یقینا ته په حق کاره باندې، ښکاره حق باندې ته یې. او کافر نور خبرې اوري خدا حق نه اوري، او کله بل ځای نور خبرې دي. کافر وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر وی او دې قرآن ته وګ مګدئ، والغوا فيه، شورو کوي، خبرې شروع کوي، زوق شروع کوي. لعلکم تغلبون، پای تاسو غالب شئ، قرآن مغلوب شي. انک لا تسمع الموتى، یقینا ته اورول نشي کولی مړو ته. ولا تسمع الصم، او نه اورول کولی شي کڼو ته الدعاء د بلنې د آواز. بلنه آواز کې نو دا ورته ته نشي اورولی، نه کون ته اورولی شي. ولې کون اوري نه که نه، کون چاته وي؟ کون هغه چاته وي چې اوري نه. نو دا کافر په شان د کون دی. نو بعضې کڼو کې خبرې یو کون داسي چې هغه لګوډې په تیزه باندې خبره ورته وکړي نو واوري، بل کون داسي که چغې ورته وباسي نو ناوري. وایي دا خالص د ډمامو دی، وایي ډمامې هم ناوري. نو بعضې کاڼه داسي چې هغه پټه خبره اوري، وکې ورته کې اوري، او چې په بهر نه ورته په زوره خبره کې نه اوري. الله رب العزت د طرف نه امتحانات دي قسمه قسم. نو ولا تسمعوا ثم الدعاء، او نه اورول کولی شي کڼو ته د بلنې د آواز. نو کون اوري نه، نو دا کم چې کافر دی، نو د کافرانو کې د کونوالی یو صفت دی چې هغه حق نه اوري، نور اوري. دغه کافران چې دی په ناورېدو کې پشان د مړو دي، یو صفت پکې دی چې اوري نه، نو حق نه اوري دی حق نه اوري. یو طرف ته خبره ده زه لګیا یم تاسو اورئ،
زه خپل خبره تاسو ته اورولی شم، ولې تاسو اورئ، ژوندي یئ اورئ. اوس چې یو سړی کونډ دی نو که زه ورته لګیا یم نو هغه اوري نه نو، ولې زه ورته نشم اورولی، ولې هغه کونډ دی. چې کونډ دی نو اوري نه، نو زه ورته نشم اورولی. مړی دی نو اوري نه، نو ته ورته نشي اورولی. یو طرف ته خبره د الله ده، الله ورته اورولی شي که نشي اورولی؟ نو الله خو کاڼو ته هم اورئ، الله بوډو ته هم اورئ. او بوډو ته ویل سکے چې د هغې نه د هغې ګویا کوي او د هغې نه خبرې راوباسي، ګټه ده. د هغې نه خبرې راوویستې، ګټه لې یاده کلمه وی. ابروز خبره تېره شوې وه، چینجی دی لګیا دی، نو هغه لګیا دی د الله تسبیح وی، اورېدی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د پیغمبرۍ نه مخکې لا پیغمبر شوی نو، په دې لار باندې به ته نو بعضې ګټې وې، دا ما ته اوس هم معلومېږي چې دا دې ګټو ما ته سلام کو، السلام علیک ایها النبی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دې وو که تاسو بنو، نو کوم ځای نه به آواز راته، د ونو نه به آواز راته، بوټو نه به آواز راته، د کانو نه به آواز راته. مشهوره خبره قصه ده، وي ابو جهل سره په لاس کې څه څیزونه وې، دا څه دي؟ څو دي؟ هغه کانو په خپله باندې ګواهي وکړه، وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه کاڼي ګزار کړې، دا په کاڼو باندې هم سحر وکوي. دارنګې غوا ده، غوا خبرې کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو سړی راغی، وی غوا خبرې کوي، ما سره خبرې وکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یاو زمانم الله رب العزت طاقت ورکی، زم منه ما دا عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه دم دیم منی. الله رب العزت چې چاله طاقت ورکی نو هغه خبر نشتی، خبره د عام ده. ما وتا ژوندیو الله موږ له طاقت را کړل، نو ما وتا لاس خوځولی شو، جبه خوځولی شو، سترګې خوځولی شو، لیکن چې الله طاقت واخلي نو بیا نشي کولی. سړی به ژوندی الله طاقت واخلي بیا سړی لاس نشي خوځولی، او چې مړی دی نو د مړي نه هم الله طاقت اخیستی دی نو هغه خپل لاس نشي خوځولی. بیا انک لا تسمع الموتى، نو یقینا ته مړو ته اورول نشي کولی. بعضې خلک پکې لګیا دي، څوک وایي اوري، څوک وایي چا ته تپوس کوي، وطن نه تپوس کوي، دا بانګ اوري که نه؟ ویا و اوري، خو پوهېږي پرې نه چې دا څه وایي، پیدا څه شوه. یو خبره راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بدر کې چې کوم کافر مړو هغه کندې ته وغورځول. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به جنگ وشو نو بیا به 3 ورځې هغه ځای کې وو، ولې چې هغه ځای نه کډه اوچته اوسې خلک وتښتېدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بته نه 3 ورځې وو، څوک راځي څوک خبره کوي راځي وایي. په 3 ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ، هغه د هغې کندې په سر باندې ودرېد، اواز یې ورته وکړو، وی چې موږ سره چې الله کومه وعده کړې وه نو هغه خو موږ رښتونې ومونده. فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، نو تاسو سره چې ستاسو رب کومه وعده کړې وه تاسو رښتیا ومونده که نه؟ عمر رضی الله تعالی عنہ وی یا رسول الله ته د دې مړو سره خبرې کوي چې ارواح پکې نشته، اوري نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وس په دې وخت کې دې ستاسو نه ښه اوري. عائشہ رضی الله تعالی عنها دا غي تفصیل کو، هغه وی اوري نه، پاغي باندې خپ پويږي، ولی التګي پاغي باندې عذاب ده، د قبر عذاب ده پی ناغه خبره باندې خپ پويږي. درنګ هغه حدیث چې دی هغه حدیث په اخر کې راوی وی احیاهم الله والله غ ژوند کړه په دغه وخت کې
نو الله رب العزت هغه ته خبرې واورې دي واورولې صبر حسرتن و ندمن و داغي د پیمانتیا د پاره او داغي د حسرت د پاره دې د پاره الله نقمتن و حسرتن و ندما ادري الفاظ راځي داغي د عذاب د پاره سړی وای سړی د خبرو کې ماته ته ویل نو هغه شرکت کی هغه سړی په حوالاتو کې ناشته په جیل کې ناشته ته د خبرو کې ماته په وکړې نه وي هغه شرکت کې چې چلو کوم نه الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره و توارول چې خزلی لشي ناغه معجزه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا روایت محدثینو ذکر کړل نو دا معجزه په باب کې هم ذکر کړل چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا چې مړو سره خبرې وکړې واغې واورېدل لیکن جواب یې نشو ورکولی وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم او نه ته لار خودن کې اړندو ته دا غي د گمراهی نه سړی نه لار وکشه دا سړی دی اړون لار بہت خې نو څنګه بہت خې اړون ته سړی لار نشي خوده اړون د پاره چې خبر ادا چې وینسي او هغه ته اورسه کمزې چي ده ناله وځي ته رسی کې نه رسی ان تسمع الا ما يؤمن بآياتنا تنشي اور ولې مگر او چاته چې ایمان راوړي زموږ په آیاتونو باندې سوچي ایمان راوړي الله منی دا الله رسول منی خبر او تکې نو دا غسرت اور کوزيږي اوري او چې ایمان نشتی کافر دی نو حق خبره دا غسرت نه کوزيږي فهم مسلمون نو داخل دی غاړې خودون کی و اذا وقع القول عليهم او کله چې واقع شي خبر په دی باندې اخرجنا لهم دابه من الارض نراو باسو مونږ دی لپاره او سین د سر د زمکینا توکلمهم خبرې بکې د دې سره خبرې بکې نو څه خبره بکې یو خبره یادا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون یقینا دا خلق دا داسې و چې زموږ په آیاتونو باندې یقین نه لرم قیامت ته نږدې وای لس علامات دي غټ علامتونه پاغي کې د عیسی علیہ السلام راتللوم دي عیسی علیہ السلام برا کوزيږي پاغي کې نور د مغرب نه راختلوم دي دانګه پاغي کې یو پکې دا بم دا عیسی علیہ السلام سره نږدې د دجال راتللوم دي ښا دجال بم راځي دا د قیامت علامات دي دجال راتللوم په هغه پسې عیسی علیہ السلام راکوزي نیو پکې دابه وي زنده سر دی څنګه وي څنګه باندې تفصیل نور نشتی حدیث کې نشته بعض خلکو ذکر کړلی سو وای دا سه یو دابه وي دومره به لاسونه یو دومره به سرونه یو دومره به مخونه یو دومره به پلان کې وړي دا د شین ضرورت نشته الله وای دابه دنو در پته نشتی څنګه وي چې کله رااله بچا باندې رااله یو پته به ولګي اوتا منګه د قمنو صرف چې بس دابه الله رب العزت راوباسي را پیدا کوي به او هغه خبره بکې د خلکو سره پدې باندې چې ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون اباظ علماء لیکل چې دا سره به مہر وي او مہر کافر باندې بم لګي او مسلمان باندې بم لګي دا مسلمان دی په کافر کېږي نه ادا بل چې دی دا کافر دی مسلمانی کې نه نور دین رستو بیا بس کوڅوک ایمان راوړي نو ایمان به نه قبليږي د توبه دروازه بند شوی ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ان هذا القران يقص على بني اسرائيل یقینا دا قران کریم دی چې بیانې په بني اسرائیل باندې اکثر دا نه چې د خلکو په اختلاف کاو و انه له دنیا یقینا دا قران کریم خامخا هدایت او رحمت للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ان ربک یقضي بینهم یقینا ستارب خامخا یقینا ستارب فیصله بکې د خلکو په منځ کې به حکم یې په خپل حکم باندې او هو العزیز الحکیم الله غالب علم والا فتوکل الله نو توکل کو په الله باندې ځان سپاره په الله باندې انک الحق المبین یقینا ته په حق کار باندې
انک لا تسمع الموتى یقینا ته مړو ته اورول نشي کولی ولا تسمع الصم الدعاء نه اورول کولی شي کڼو ته د بلنې اذا ولوا مدبرین کله چې وګرځي دي شا کوونکي وما انت بهادي العميان ضلالتهم ونت لار خودن کې اړندو ته داغي د گمراهی نه ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا تنشي اورولې مگر چاته چې ایمان اوري زموږ په آیاتونو باندې په مسلمون دي غاړي خودن کی واذا وقع القول عليهم او کله چې واقع شي خبره پدی باندې اخرجنا لهم دابه من الارض نو راسو منګه دی لپاره اخرجنا دا تحقق د پار راضی وي نو راو باسو منګه د دې د پاره زنده سر د زمکینا تو کلمو خبري بکې د دې سره الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ابدا یقینا داخله چودا زمون پیاتون باندې یقین نه لرو الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي دا ټیم هم دغه شوی دی یو منټ غالبا پاتې که دو پاتې نو سبا نه ان شاء الله مونږ به پاو باندې کوو او پاو کم باندې به درس شروع کوو ان شاء الله نو دا اطلاع وسو شو مانځل وروسته کو بیا وایو ها پاو باندې بس ټیم وسو شو کنه او بس نو ټیم وس کی مطلب چې زموږ خیال دغه دی چې مونږ په احتیاط دغه باندې وشي بعضې خلک کې هغو ته نه شو ویلی چې کیږي نه کیږي خو ټیم په یو کم یا 2 منټه کم په 9 باندې ټیم کیږي ماستن کیږي روا کیږي چې دین مخکې څوک کوي نو هغه مونځ په خطره کې دی او نو الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي